ډیرو محترمو مسلمانانو نن د څلورو عظیمو فایدو وظیفه راته ښیمه. دا وظیفه د څلورو عظیم الشانو فایدو وظیفه ده. الحمدلله زه یې پخپله هم کومه، تاسو یې هم شروع کړئ او داسې فایدې به راته الله تعالی درکړي چې ستاسو به چېرته انشاءالله نه وي اورېدلي. څلور عظیم الشانې فایدې چې دوه پکې د دنیا فایدې راځي او دوه پکې د آخرت فایدې راځي. آخرت باندې موږ څه کوو؟ آخرت نه خو موږ هسې غافله یو. موږ د دنیا په لهو لعب کې او د دنیا په خواهشاتو کې د دنیا په چاهتونو کې لګي. خپل آخرت او خپل قبر رانه هېر دی چې یاره زما د آخرت او د قبر به څه کېږي. نو کوم انسانانو ته چې خپل آخرت او د قبر فکر هم وي چې دنیا سره سره د آخرت زندگی هم سازول غواړي، د قبر زندگی هم سازول غواړي. سوچ وکړه چې قبر کې پروت یم او نه راسه مورې نه راسه پلارې نه راسه وروڼه یي او زما به څه حال وي او تکه توره تیاره به وي. نو د هغې دپاره هم فکر کوئ مسلمانانو. ځان په غفلت کې مه اچوئ، ځان په ناشنایۍ کې مه اچوئ، په خپل عقل نه پټۍ لرې کړئ د قمقلتوبو. موږ ګوره نبي پاک سلام فرمایي ټول نه هوښیار انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاری وکړي. موږ هوښیار انسان هغې ته وایو چې چا سره مال ډېري، دولت ډېري، ښکلې بیبي، ښکلې جایدادونه یي، ښه په مرسډیز کې ګرځي، په ګاړو کې ګرځي، ښه خوراکونه کوي، دغه ته موږ کامیاب انسان. دا کامیاب نه دی، دا ټول نه ناکامه انسان دی. کامیاب هغه دی چې د خپل الله او د الله د رسول سره او د مرګ نه مخکې زندګۍ دپاره د مرګ دپاره تیاری هم وکړي. نو دا داسې وظیفه ده چې دا سل فیرې کول دي په 15 منټه کې کېږي. نو د آخرت فایده به دې هم کېږي او د دنیا فایده به دې هم کېږي. نو یوازې د دنیا پسې مه نښلئ محترم مسلمانانو. زما په دې خبرو باندې خفه نه شئ، خو د دنیا زندگی عبث ده. الله تعالی فرمایي وما الحیات الدنیا الا لعب وله. د دنیا زندگی هسې لوبې ټوکري، تماشه ده، هسې کیل او تماشه ده. ماشومان دا کیل نه کوي، لوبې نه کوي، څوک ګوډیانې کوي، څوک میرګاټې کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. داسې کیل او تماشه ده، د ماشومانو په شان لوبې ټوکې دي. نو کوم انسان چې خپل ځان وپېژندو، خپل قبر یې وپېژندو، خپل آخرت، نو دا انسان کامیابه دی. نو دغه کامیابو دپاره انشاءالله بهترینه لا اله الا الله الملک الحق المبین. دا وظیفه صرف سل فیرې کول دي. لا اله الا الله الملک الحق المبین. انشاءالله دا وکړئ چې په زندګۍ په خوندونو باندې پوه شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو معزز محترمو قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هغه نوجوانان کم چې د ځوانۍ په هغې ځوانۍ ته رسېدلي دي، الله تعالی دې وله تمام خواهشات ضروري حاجات پوره کړي. نن د څلورو عظیم الشانو فایدو وظیفه راته ښیمه او دا حدیث مبارکو کې دا وظیفه راغلی لا اله الا الله الملک الحق المبین. سل فیرې ویل دي. خو کومې فایدې چې دي، دا فایدې تاسو واورئ. حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کسه روزانه سل فیرې لا اله الا الله الملک الحق المبین کلمه وی، نو دې انسان د دې فایده به دا وي چې د دې انسان نه به د همیشه دپاره د فقر او فاقې هغه ترتیب لري شي. یعنی فقر او فاقه د دنیا چې ټول څومره مراعات دي، د دنیا څومره بینک بیلنس د دنیا څومره دغه دي، هغه ټول به له ده نه ختم شي. ګوره رزق به د الله تعالی په اولنۍ درجه کې بهترین کړي او رزق کې د ښه ګاډي نه واله، د ښه بنګلې نه واله، د ښه بیبي نه واله، د ښه بچو نه واله، د ښه خوراکونو مزیدارو نه واله، د هر څه پورې رزق کې راځي. هر رزق یوازې ډوډۍ نه راځي، نه پکې اوبه څښل راځي. رزق کې تمام چې موږ په دنیا کې څه وینو او څه نه وینو، دا ټول تمام په تمامه د انسان دپاره رزق دی. دویمه دا ده محترمو چې د دې په ذریعه باندې الله تعالی د انسان نه د قبر وحشت، د قبر تنهایي، دا به په خوشحالۍ کې بدل شي. یو انسان دی هغه د ګناهونو په وجه باندې په قبر کې به شرمیږي، په قبر کې به ورته عذاب وي، په قبر کې به ورته تکالیف وي، قبر به تنهایۍ کې وي، قبر به هغه چې دی نو د یرې او د وحشت وي. نو کوم انسان چې سل فیرې دا وایي، د دې برکت سره به الله تعالی دنه دا څیزونه لرې کړي شي. بل دا محترمو بلې دا ذکر کړی چې کوم انسان دا سل فیرې وایي، دته به الله تعالی ظاهري او باطني غنا ورکړي او داسې غنا به ورته ورکړي چې د بل چاته الله تعالی نه محتاجه کوي. او بل اخیری چې کوم دی محترمو د قیامت په ورځ به الله تعالی د دې کلماتو او برکت سره به الله تعالی د جنت دروازه کولاو کړي. یعنې دې وظیفې تشریح دا شو محترمو چې کوم انسان سل فیرې لا اله الا الله الملک الحق المبین روزانه وي، نو څلور فایدې به ورته الله تعالی ورکوي او داسې فایدې چې د دې فایدو لپاره هر انسان محتاجه دی.
نو هر انسان له پکار چې روزانه دا 100 فیرې دا وظیفه کوي. لومبنی د فقر او فاقه او د معاشي تنګي به الله تعالی د لري کړي. دویم دا قبر د یرې نه د قبر د وحشت نه به الله تعالی د ته راحت ورکړي او خوشحالي به ورته ورکړي. دریم دا چې ظاهري او باطني غنا به ورته الله تعالی نصیب کړي، غني به شي دی. موږ وایو که نه شومپړق انسان جهنم ته نږدې، شومپړق انسان جهنم ته نږدې الله نه لرې فرشتو لري. کوم چې سخي انساني غني که نه غني نو هغه الله تعالی د نږدې فرشتو ته نږدې. څلورم دا چې د جنت په هره دروازه به راته دستک لګي او دته به جنت الله تعالی نصیب کړي. نو دوه د آخرت پیدا شو، دوه د دنیا شو. دنیا دا شو چې الله تعالی به د فقر او فاقه ختمه کړي. دویم دا چې الله تعالی به د غني کړي، مالدار به دي کړي. او د آخرت دوه فایدې دا شو چې یو په قبر کې د ټول نه خطرناک ځای محترم مسلمانانو چې کله زمونږ مړی وشي نو بیا ولې د یارې د لاسه ورځوم نه او سوچ وکړه چې دغه مړي باندې به څه حال تېرېږي، په کم حال کې به وي. نو دغه مسله دې الله تعالی په دې وظیفې سره ختمه کړه چې قبر کې به تا ته هېڅ پریشاني وي نه وي، خوشحالي به راته وي او یره مره به راته نه وي. دویم دا چې جنت ته د الله تعالی د قیامت په ورځ داخلي نو ټول خلک به په خپلو خولو کې ډوبي او ټول خلک به پریشانو کې ته په خوشحالۍ کې. دا څومره غټه عظیمه فایده ده. دې نه بله غټه فایده شته؟ یاره که ما ته دا میلاویږي زما دنیا کې هیڅ نه دي فکر چې قبر کې ما ته راحت او آخرت کې ما الله جنت ته بوځي، زما د دنیا یو نعمت هم نه دی فکر. د دنیا ټولې خوشحالۍ زما نه دي فکر چې زه الله تعالی ما ته دا نعمتونه راکوي. انشاءالله الله تعالی به راکوي. محترمو نو ګوره خپل ځان وپېژنئ، خپل آخرت وپېژنئ. یوازې د دنیا په خواهشاتو، د دنیا په من چاحت او د دنیا په لهو لعب کې مه اخته کېږئ. چا چې الله تعالی وپېژنو، الله تعالی فرمایي چې یو انسان ما ته را روان شي که نه نو زه ورته په منډه ورځم. یو انسان ما ته یو لاس را نږدې شي زه ورته 2 لاسه نږدې کېږم. یو انسان ما سره ته راځي زه ورته په منډه ورځم. الله تعالی فرمایي ګوره دا ټول ښکلي شکلونه الله تعالی پیدا کړي دي، دا ټول څیزونه الله تعالی پیدا کړي. نو چې څوک چې د الله شو نو ټول څیزونه د هغه شو. چا چې الله خپل کو نو ټول څیزونه د هغه شو. که چا د الله تعالی نه اعراض وکړو، په خپل خواهشاتو زندګي تېره کړه، الله یې خفه کړو، د الله رسول یې خفه کړو په خپلو ګناهونو او خواهشاتو سره، نو الله تعالی به دی او الله تعالی فرمایي څه فرمایي؟ وي زه په انسان باندې 2 یارې نه یو ځای کوم. الله تعالی فرمایي زه په انسان 2 یارې نه یو ځای کوم. مطلب دا چې انسان مانه په دنیا کې ویره ده، په آخرت کې به دی زه نه یاروم. په آخرت کې به درته زه خوشحالیانې ورکوم. او که یو انسان مانه په دنیا کې ونه یارېده، په خپلو خواهشاتو زندګي تېره کړو، په آخرت کې به دی بیا زه یاروم، په آخرت کې به دله بیا زه عذاب ورکوم. نو الله تعالی په خپله فرمایي. نو که دلته موږ په خپلو خواهشاتو زندګي تېره کړه، الله نه د الله د احکاماتو نه هټ کر زندګي تېره کړو، الله تعالی هم آخرت کې ظاهره خبره ده یری. او که دلته هم د الله تعالی نه ویرېدو، ګناهونه هم پرېښودو، 5 وخته مونځ هم شروع کړو، د الله اطاعت او بندګي هم شروع کړه، نو آخرت کې به انشاءالله الله تعالی موږ نه یری. ځکه الله تعالی په خپله فرمایي چې په انسان 2 یرې زه نه یو ځای کوم. نو که دلته موږ د الله تعالی نه ویرېدو نو هلته هم الله تعالی نه یری. که دلته الله تعالی نه ونه یریدو، دلته هم الله تعالی خفه کړو، نو سهار بیا الله تعالی موږ خفه کوي. او الله تعالی فرمایي ما په خپل ځان باندې او په خپل بندګانو باندې ظلم حرام کړی دی.